خاجي كم زيت رشيد الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما آفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. دې آیتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مبارک خبر وشوه چې إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، چا کومې بیبیانې دي دیو مهر دې ورکړی دی نو دا خو دي، خو وما ملکت یمینک مما آفاک الله علیک دینه دا بعد دام تا لپاره جایز دي که ته غواړې هغه څه دي مما آفاء الله علیک وینځې دي وبنات عمک او د ترونو زامن د تره زامن یا د ترونو زامن بچی لوڼه زامن نه لوڼه وبنات عماتک او د تروریانو لوڼه وبنات خالک او د ماما لوڼه یا د ماماګانو لوڼه وبنات خالاتک او د تروریانو ماشیګانو لوڼه اللاتي هاجرن معک چې تا سره هجرت کړی دی. تا سره هجرت معنا دا چې تام هجرت کړی دی او دیم هجرت کړی دی. وامرأة مؤمنة او احللنا لك امرأة مؤمنة او حلال کړی د مستا د پاره هغه مسلمانه مؤمنه ښځه ان وهبت نفسها للنبي چې کدا غواړي چې خپل نفس وبخي او خپل ځان وبخي پیغمبر علیه السلام ته. ان وهبت نفسها لك د لك په ځای للنبي نو دا د احترام خبره هم ده، خدا غ التفات دی د عربی او طریقه ده التفات، کله دا یو سیاق و سباقی خو کله صيغه د مخاطب کله د متکلم او کله د غائب. تطاول لیلک بالاثمدی ونام الخلی ولم ترقدی نو ځان ته خطاب کی تطاول لیلک خپل نفس ته خطاب کی. وباتت له لیلة بیا ځان غائب کی کلیلة ذل عائر الارمدی نو غائب شو. بیا وذلك من نبأ جاءنی مخاطب متکلم شو. وذلك من نبأ جاءنی وخبرته عن ابي الاسود نو دا د عربی طریقه ده. وامرأة مؤمنة او حلال کړي د مستاد پاره مسلمانه مؤمنه محبت نفسها کچرتا او بخ خپل ځان پیغمبر ته ان اراد النبي کو واړي پیغمبر ان یستنکحا چې پنیکای والی خالصة لك من دون المؤمنین چې دا یواز ستاد پاره دا بغیر د ایماندارونه. خالصة لك دا حکم صرف ستاد پاره دی چې بغیر د مہر نه تا د پاره نکاح کول جائز دی، او که بغیر مہر نه بل څوک نکاح وکړي نو نکاح خو به وشي خو مہر به لازم شي. داسې نشي کېدی چې مہر به نه وي. دلته یو ورکوټې غوندې جمله مخکې ذهن کې یاد وساتئ د دې آیت په ابتدا کې یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات دا د لغت یو اختلاف دی چې آیا نکاح په لغت کې څه ته وایي. نو صحیح خبره دا ده چې نکاح په لغت کې هم دغه عقد ته وایي. شریعت بغیر د عقد نه هم بستری او یا خلوت چې دی هغه د سره په تصور کې نه ساتي. نو که چېرته کې نکاح د خلوت په معنا باندې راغلی نو هغه نکاح براغلی هغه خلوت براغلی چې هغه بعد النکاح دی. د نکاح نه بغیر مطلب دا دی چې د قرآن په اصطلاح کې او د شریعت په اصطلاح کې د حدیث په اصطلاح کې نکاح صرف د نکاح د عقد ته وایي، او که خلوت ته ویل کېږي نو هغه خلوت او هم بسترې ته ویل کېږي چې هغه بعد العقد دي، خو بغیر د عقد نه فقط خلوت ته نکاح ویل دا نشته په شریعت کې. نو ځکه وایي اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن دې مطلب عقد دی. دا نقطه پکې ضروري ده. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم
بېشکه مونږ ته پته ده د هغه څه چې مونږه لازم کړي دي په دې خلکو باندې په مؤمنانو باندې په باره د بیبیانو د دوی کې وما ملکت ایمانهم او د هغې معاملاتو په باره کې چې مالکان دي د دوی ښی لاسونه په عامه مسلمانانو باندې چې کومې پابندۍ مونږ لګولي دي لکه مثلا دا ده چې هغه به د 4 نه زیات نکاحونه نه کوي یعنی به یک وخت به 4 نه زیاتې بیبیانې نه ساتي دا بل دا ده چې نکاح کوي نو ولی او شاهدین به پکاري بغیر د ولی او د شاهدینو نه بغیر به نکاح نه کیږي دا نکاح السر چې ورته وایي دا نن سبا چې د عربو یو طریقه جوړه کړې ده نکاح المسیار هسې نومونه یې وله ایښودي دي دا همغه متعه ده خو د شیعګانو خو دوی وله نومونه د نکاح المسیار کېښود یو سړی چې ته په سفر روان دی سیل له تللی دی چکر له تللی دی یو خوا ځي بل خوا ځي او هلته موقته نکاح کوي نو دا خو موقته نکاح ده که دی وي دا موقته نه ده نو چې موقته نه ده نو بیا به د مسیار نوم دی وله څه کېښود دا لکۍ مکۍ پورې څه له تړي بیا خو نکاح ده که نه دې کې بیا نور نومونو ته کوم حاجت شو سی پکې نور نکاحونو قسمونه جوړ کړي چې نه دا جنۍ به د پلار کوي او راواده کېږي به نه دا پکې بله طریقه شوه حاجي نو دا د ځانه پکې دا مسلې جوړوي او بیا بعضې وله اجازت ورکوي وایي خیر دی دا پکې جایز دي دا څنګه جایز دي پکې نکاح چې کومه ده دا خو ایجاب او قبول دی دا خو ولی دی دا خو شاهدین دي دا خو بیا عقد دی او د هغې نه بعد مهر دی او د هغې نه بعد تر مرګه پورې دا عقد دی دا عقد موقت نه دی که چا دا ووایي چې دا نکاح د 100 کالو دپاره ده که نه د 100 حالانکه 100 کاله ژوند به رده نه وي خو چې دی پکې شرط ولګوي چې دا نکاح به 100 کاله بیا دا نه کېږي چې 1000 کاله نیت پکې وتړی که نه 1000 کاله قید پکې کېږي دا د 1000 کالو دپاره دا نکاح کوم بیا به نه نو هم دا نه کېږي حالانکه 1000 کاله څوک ژوندي پاتې کېږي نو ته پکې دا توقیت ولې کوې نکاح کې توقیت نشته خجی دا مطلب شو قد علمنا ما فرضنا علیهم مونږ ته پته ده نو خود په دې کې د چا اختلاف نشته یا په دې کې خو د چا شک شوبه نشته چې الله تعالی ته پته ده که نه ده مطلب یې دا ده چې الله تعالی وایي چې دا ته چې د پیغمبر باندې کوم اعتراض کوې چې د 4 نه زیاتې ولې وکړې او د بغیر د مهر نه ولې وکړه او د 5 ولې وکړه نو دا پابندۍ نه چې په ټولو مؤمنانو باندې وي په هغه مؤمنانو کې د پیغمبر هم شامل و نو ما ته پته ده خدا مې پیغمبر له استثناء ورکړې ده مطلب یې دا دی وما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علیک حرج چې تا باندې څه تنګي نه ای پیغمبره او په پیغمبر باندې د تنګۍ د نه کولو مطلب دا دی چې د پیغمبر په پیغمبرانه کار کې څه تنګي را نشي دا معنا نه ده چې نعوذ بالله من ذالک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات او یا د هغه د شهواتو د خیال ساتلو په بنیاد دا خبره کوي نه دا وجه نه ده دا خو د خلکو دا مفهوم په ذهن کې دی اصل خبره دا ده چې د پیغمبرۍ کار ته دی اوسګاري او د باندې څه حرج نه وي چې کوم کار د پاره پیغمبر شوی چې هغې کې ازادي وته د کور د بکیړو نه ازادي وکان الله غفورا رحیما او دی الله تعالی بخونکی او مهربان کله چا په زړه کې داسې خبرې راغلي نو خیر دی الله تعالی ورته معافي وکړي خو داسې قصدن داسې خبرې زړه کې مه راولئ چې دا ولې داسې وشو بل خصوصیت د پیغمبر دپاره ترجی من تشاء منهن وتوی الیک من تشاء ترجی د ځان نه په ډډه کې هغه څوک تشاء منهن چې ستا خوښۍ د دوی نه د ځان نه رستو کې په نکاح کې دې ده خو خوا ته نه راولي وتوی الیک من تشاء او زی ورکې خپلې خوا ته او رانږدې کې خپلې خوا ته هغه څوک چې ستا اراده شي مطلب یې دا دی چې دا قسم چې ورته وایي نمبر مقررول چې د یو نه زیاتې بیبیانې نو بیا به خامخا وخت د هغې دپاره متعین کې مقررې به څومره وخت چې د یو بیبي له ورکې نو داسې به د بلې له ورکې 2 دي 3 دي 4 دي نو هغه مطابق به هغه وخت تقسیمې نو پیغمبر باندې دا قسم لازم نه و خو د دې باوجود نبی علیہ السلام د دې رخصت نه هم فایده نه ده اخیستې د دې باوجود هم هغه د نمبر خیال یې ساتلی دی نو دا ځکه چې هغوی نمبر د هغوی حق وی نو بیا چې هغه د هغې مطابق معمولي غوندې خبره چې هلته خو 1 غنټه زیاته تېره شوه او هلته خو 10 منټه زیات تېر شو او هلته خو ته ورښکاره شوې او دې خوا راښکاره نه شوې نو بیا به دا خبرې وي نو دا خو سر ته نه رسي بیا نو دې به کېړو نه نبي علیه الصلاة والسلام بېغمه کړو ومن ابتغیت ممن عزلت او هغه څوک چې ته بیا غواړې د هغه چا نه چې تا په تقسیم کې معزوله کړي تا وې زه تاله په تقسیم کې حصه نه در کوم وخت دله نه در کوم
خو بیا دې زړه کې راغله چې زه ورکوله وخت نو ورکوله وخت نو فلا جناح علیک نو په تا باندې د هیڅ ګناه نشته. ذلک ادنا دا تخیر چې ما تعالی درکړ دا اختیار چې ما تعالی درکړ چې د چا خوښه ده چې څوک خپلې ډډې ته خوا ته پرېږدي او څوک د خوا نه لرې کې او چې یو ځل دې لرې کړي نو بې خواله راولي نو دا ستا اختیار دی. نو ذالک دا خبر ادنا دې ته ډېره نږدې ده ان تقر اعینهن چې یخې بشي د دې سترګې ولا یحزن او غمجن کېږي بنا ويرضین بما آتیتهن کلهن خوشحاله بشي په هغه څه باندې چې ته وله ورکې ټولې. ګوره قرآن مجید د دې زنانو په باره کې چې کله خبره کوي نو دا د حزن خبره پکې ډېره کوي. لکه دلته وایي یرضین یې ووایي نو به د یرضین به دا خبره پوره وه او بیا پکې وایي تقر اعینهن او لا یحزن. د موسی علیه السلام په باره کې چې هغه مور ته وایي چې لا تخافي ولا تحزني انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. مطلب دا دی چې دا د زنانو په فطرت کې دا حزن او دا غمجن کېدل دا د حساسیت پکې ډېر زیات دی. نو د دې حساسیت لحاظ ساتل پکار دی. سړی دومره ډېر زیات حساس نه په دې معاملاتو کې خو زنانه چې دی هغه پرې وړو وړو خبرو باندې خفه کېږي غمجن کېږي هغې د زړه نه ډېر زیات کار اړي. دا زړه دا د دې وجې نه الله تعالی د دې د میزان او فطرت داسې جوړ کړی دی چې زړه نه ډېر کار نه اخیستی نو د دې ماشومانو تربیت او د دې لویول خو دا ډېر ګران کار دی. سړی په لږ وخت کې تنګېږي او دې ټول عمر همدا ماشومان لوبوي او دا قلارۍ او چپکۍ او پاکۍ او څه کوي سړی او تنګېږي پې نه. دا ځکه چې د دوی د زړه نه د زړه نه څوک ډېر کار لري نو هغه غمجن کېږي هم ډېر زیات. څوک چې د دماغ او په ځای باندې زړه نه ډېر زیات کار علي او زړه ته ډېر زیاته توجه ورکوي نو هغه بیا غمجن کېږي هم ډېر زیات. د دې غم کېدو تعلق چې کوم دی د دماغ سره نه دی د زړه سره تعلق دا مطلب. نو د دې حزن او د دې خیال نو لا یحزن ندی به غمجن نشي غمجنې به نشي. ويرضین او خوشحاله بشي بما آتیتهن کلهن چې ته وله ورکې نو ټولې به پې خوشحاله شي. چاله موقع ورکې هغه به هم خوشحالېږي او چاله نه ورکې هغه به هم خوشحالېږي چې خدای خو څه پې فرض کړي نه دي خو بس ټیک شو نو ضروري خو نه ده د دپاره. والله یعلم ما فی قلوبکم او الله تعالی ته پته ده د هغه څه چې ستاسو په زړونو کې دي. وکان الله علیما حلیما او دی الله تعالی په هر څه باندې پوهه او ډېر زیات صبرناک. مطلب دا دی چې صبرناک دی په غلطۍ باندې فوراً سزا نه ورکوي صبر هم کوي. نو تاسو هم صبر کوئ هر چا ته وایي تم کم صفتونه د الله تعالی چې دي که نه د صفتونو د الله تعالی کې دا دوه درې خبرې ذهن کې یاد ساتل پکاري. بعضې صفتونه د الله تعالی داسې دي چې الله تعالی د دې دپاره مونږ ته نقل کړي دي چې تاسو هم داسې شئ. لکه الله تعالی علیم دی نو علم تم حاصل کا. الله تعالی حلیم دی نو صبر او برداشت تم کوه. الله تعالی رحمان و رحیم دی نو تم داسې مهرباني کوه زړه سواندي کوه. الله تعالی معافي کوونکی دی نو تم معافي کوه. ټیک شو. نو دا صفتونه دې دپاره دي. بعضې صفتونه داسې دي چې په هغې کې صرف د الله تعالی د قدرت اظهار دی. نور هغې کې زموږ په صرف د الله تعالی هغه روب او د الله تعالی هغه دبدبه د الله تعالی هغه شان و شوکت د الله تعالی هغه کبریایي هغه په ذهنونو کې اچول دي. نو دا د هر صفت سره ځان له ځان. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد حلال ندي ستا دپاره ښځې من بعد د دې اصنافونه دا چې کوم صنفونه مخکې ذکر شو بنات عمک او آتیت اجورهن وما ملکت یمینک مما افاء الله علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتي هاجرن معک وامرأة مؤمنة. د دې اقسامونه علاوه باقي تا دپاره جایز لا يحل لك النساء من بعد د دې اصنافونه چې دا کوم ذکر شو د دې نه علاوه تا دپاره بیا نور څوک جایز نه دي. ولا ان تبدل بهن من ازواج او دام دل جائز نه دي چې تبدل کې په دې بیبیانو باندې نورې بیبیانې. مطلب دا دی چې دی که څه پرېږدي او نورې وکړي ځکه چې دې بیبیانو خو یو ځل ولا تا تخیر ورکړی او هغې آخرت غوره کړو ستا صحبت او ملګرتیا یې غوره کړه اوس تا باندې دا پابندي ده چې ته به دا بیبیانې د خپل نکاح نه وباسې بد دا امهات المؤمنین شوې او دا به دا مطلب دی چې ولا ان تبدل چې دا بدله کې دا لرې کې او بله راولې. ها د دې نه علاوه که په دغه اسنابو کې بله راولې د دې د لرې کولو نه بغیر نو هغه خو تبدل نه شو که نه هغه خو جایز.
ولا او دام تا د پاره جایز ندی ان تبدل بهن چې ته د دې په بدل کې راوړې من ازواج النور بیبیانې ولو اعجبک حسنهن اگر چې ستا زړه ته پریوزي د هغې ښایست پیغمبر خو انسان دی که نه نو د چا د ښایست نه او ښایست یوازې د مخ ښایست نه وایي ښایست د کردار ښایست هم وایي ښایست د عمل او د قابلیت ښایست هم وایي نو د ښایست مطلب یوازې دا نه دی چې مخې ښایسته دی د ښایست مطلب دا دی چې کردار یې ښه دی عمل ښه دی قابلیت ډېر زیات دی او دې قابلیت او د دې کردار او د دې حسن نه چې څنګه عام سړی متاثر کېږي نو داسې پیغمبر هم متاثر کېدی شي دا اوس داسې خبره دا او رجولیت په چا کېږي او مردانګي په چا کېږي نو هغه به خامخا متاثر کېږي او چې څوک نه متاثر کېږي د ښځو د حسن او یا د کردار او یا د قابلیت نه هغه طرف ته توجه نه نو دې معنا دا دی د مردانګۍ کې څه کمی دی چې کمی پکې نه نو څنګه د متاثر کېږي دا یو صنفي میلان دی دا خو الله تعالی په فطرت کې ایښودی دی ولو اعجبک حسنهن اگر چې ستا زړه ته ډېر پریوزي د هغې هغه ښایست الا ما ملکت یمینک سوا د هغه چا نه چې مالک دی ستا ښی لاس پوهې خبره باندې دا ریحانه چې کومه وه که نه ریحانه نو دا په دې بنو قریظو کې نبي علیه صلات وسلام د دې نه پاتې کړې وه د بنو قریظو نه وه دا ریحانه قرظیه وه دا په ما ملکت ایمانو نو ګوره دا دوه وینځې چې کومې دي ګوره د نبي علیه صلات وسلام د حکمت عملي ته ګوره په عیسایانو کې چې کومه ماریا راله نو هغه یې وینځه کړه په یهودیانو کې چې کومه د ډز ډوز په نتیجه کې او د هغه مرګ و مار په نتیجه کې نو هغې ته دغه ورنه کړو د غدارۍ په نتیجه کې چې کوم نو هغې له د ام المؤمنین حیثیت ورنه کړو خو دا ده چې په ملک یمین کې وساتله او حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې ده نو هغه په ملک یمین نه آزاده کړله او په نکاح نو مطلب یې دا دی چې دا د مختلفو طریقو باندې ورسره یو یې په نکاح باندې واغسته او دوه چې دی هغه یې وینځې کړې د اهل کتابونه خجی وکان الله علی کل شیء رقیبا او دی الله تعالی په هر څه باندې رقیبا نگران دی الله تعالی په هر څه باندې نگران یا ایها الذین آمنوا ایماندارو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم دا چې د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د نکاح موقع او نبی علیه الصلوۃ والسلام ډوډۍ کړې وه صحابه کرامو له د ولیمې ډوډۍ کړې وه نو هغه صحابه کرام راغلل او ځینې کسان پکې داسې راغله چې ښه په وخت راغله هلکه مطلب غرمه ډوډۍ به وي نو غرمه ډوډۍ دی نو دې سهار راغله پکې کېناستل هلته ګپې لګولې خوشحاله به مو دا به مو چې ځای را خو بس کې به نو ګپې به مو لګو بیا دا چې ډوډۍ پکې بعضې کسان وخوړه نو بیا به هم ناستو رسول الله سلم به بار ته او دننه راته په خپله کې خلکو ته دا ویې نه چې تاسو وځئ څنګه میلمه ته وایي عرب چې کوم دي نو هغې د میلمه خو ډېر زیات خیال ساتي حاجي میلمه ته خو گویا کې د میلمه بندګي کول چې کوم دي که نه په هغې هم فخر کوي وایي واني لعبد الضیف ما دام ساویه وما فی الا ذاک من شیمة العبد وایي په ما کې د غلامۍ نور خویونه نشته خو د میلمه دپاره داسې یم لکه غلام نو میلمستیا خو د هغوی د ابراهیم علیه الصلاة والسلام اولاد دی میلمستیا دې ځای کې تاسو ګورئ الله تعالی د میلمه هغه حقوق نه ذکر کوي ځکه چې د میلمه حقوقو په عربو کې داسې وو چې هغه خو د هغه حد نه هم پسې ورخوو نو د میلمه د حق ذکر نه کوي چې د میلمه ګورئ دا حق دی خو هسې فطري طور دی په ډېرو قومونو کې چې کوم تکړه خلک دي په هغې کې دا د میلمه دا د خدمت او د میلمه دغه دا مزاج په هغې کې په پښتنو کې څومره ډېر زیات دی دا د میلمه مزاج خو د میزبان حق یاد کړه چې د میزبان هم خوش حق دی یوازې د مهمان حق خو نه دی که نه د میزبان هم دا حق دی چې کم از کم خلک راشي هغه ته کیني په سر باندې او یا ډوډۍ به لا کله پخېږي او دی د مخکې نه ناست دی یا ډوډۍ پخه شوه وخوړی شوه نو اوس هغه کوربه خپل حالت ته پرېږده بس بسم الله که زه خپل طرف ته نو دا وایي نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مزاج ته ګوره که نه د پیغمبر علیه السلام د الله تعالی سره قدر او احترام ته ګوره چې د هغه د مزاج د ورکوټې خبرې خیال الله تعالی ساتي پیغمبر دا خبره نشي کولی خلکو ته چې یاره بس ډوډۍ مه خوړه نو بس اوس ځئ خو الله تعالی یې ورته کوي چې دا تاسو دلته څه له ناشئ خو بس ځئ که نه پیغمبر ولې تنګوئ خامخا او دا یوازې د پیغمبر دپاره بیا نه دی دا د عامو خلکو دپاره هم ده خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره خو الله تعالی په خپله ووي او عام خلکو له پکار ده چې په خپله یو بل پوه کړي
نو دا هغه اصول بیان یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړو لا تدخلوا بیوت النبی مننه وزیر پیغمبر کورتا ګوره دلته بیوت النبی او التا واذکرن ما یتلا فی بیوتکن امخ کی چې ویلیو واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه نو الته د دې بیوت نسبت چاته کړو بیبیانو ته فی بیوتکن او دلته د بیوت نسبت چاته وکړو پیغمبر ته نو دا د حالات مطابق دی نو دا کور د پیغمبر هم دی او کور د بیبیان هم دی نو د بیبیانو کورونو کې چې کوم آیاتونه لوستې کېږي او حکمت دی نو د هغې تعلق د بیبیانو سره نو ځکه د کور نسبت هغوی ته وکړو او د بار نه چې کوم میلمانه راځي نو چونکې پیغمبر له راځي بیبي له خو نه راځي نو دلته نسبت د دی پیغمبر ته وکړو نو ځکه وایي چې لا تدخلوا بیوت النبي مننه وځئ کورونو د پیغمبر ته الا ان یؤذن لکم مگر چې تاسو ته اجازت وشي اعلان وشي اجازت معنا اعلان وشي چې لکه پیغمبر علیه السلام ډوډۍ کړې ده راځئ او اعلان د څه دپاره وشي الی طعام د ډوډۍ دپاره د خوراک دپاره خو غیر ناظرین اناه چې انتظار کوونکي به نه یې د هغه ډوډۍ پخلي ته چې ډوډۍ لا پخه شوې نه ده او ته به د مخکې نه ورځې چې خیر یې پخېږي نو هغې پورې به مونږ ګپونه لګولي انیون نسجن ته وایي چې شی پوخ شي ظاهره خبره ده چې پوخ شي نو خورې به کچه خو به نه خورې ولکن اذا دعیتم لیکن چې کله تاسو راوبللی شئ د ډوډۍ دپاره نو فدخلوا رادننه شئ فاذا طعمتم چې کله ډوډۍ وخورئ فانتشروا نو ځای بیا خواره واره شئ ولا مستانسین لحدیث او مه کینئ د یو بل د خبرو نه خوند اخیستو دپاره ولا مستانسین استیناس چې یو بل سره تعارفونه کوي او د یو بل د خبرو نه مزې الی ولا مستانسین او نه خوند اغستونکي او مزه اغستونکي لحدیث د یو بل د خبرو دپاره د یو بل د خبرو نه نه کېناستونکي چې خوند والی د خبرو نه ان ذلکم کان یؤذی النبی بېشکه دا عادتونه ستاسو دا خویونه ستاسو دا به اذا ورکوي او تکلیف ورکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فیستحیی منکم نو ستاسو نه به شرمیږي نو تاسو ته به ویلی نشي چې څه حیا به کوي درنه والله لا یستحیی من الحق او الله تعالی خو حیا نه کوي د حق بیان نه نو پیغمبر ولې د حق بیان نه حیا کوي وایي دلته پکې د پیغمبر د ذات مسله ده که نه چې د هغه د آرام خبره ده پکې دا د حق بیان خبره خو نه ده د شریعت د مسلې خبره خو نه ده او د پیغمبر د ذات او هغه ته د آرام د رسولو خبره ده نو چونکې په هغې کې د ذاتي خبره پکې راغلې ده نو ځکه پیغمبر پکې حیا کوي ورنه پیغمبر د حق د بیان نه حیا نه کوي والله لا یستحیی من الحق والله تعالی حیا نه کوي او شرم نه کوي د حق د بیان نه او پیغمبر دلته ځکه کوي چې کني نور دا باقي خبره چې پیغمبر بیان کړي نو دا د مکې معظمې د سردارانو په مخ کې د توحید بیان کړی دی نو چې شرمېدی او حق یې پرېښودی نو دغه بیان به یې کړی وی خو دا خبره ځکه وایي چې دا دې کې د ده د ذات خبره راځي واذا سألتموهن متاعا او چې کله تاسو غواړی د دې پیغمبر علیه السلام د بیبیانو نه متان څه سامان یاره جي کټوی پکار دی او سمسی پکار دی او پلیټ پکار دی او کمبل پکار دی او بالښ پکار دی او کتاب پکار دی او ماشوم په کور کې شته نه چې هغه سوال جواب وکړي نو خیر دی بیبیانو دې جواب ورکړي خو من وراء حجاب د پردې نه اخوا دا نو فاسألوهن نو د دې نه دا سامان وغواړئ من وراء حجاب اخوا د حجاب او د پردینا ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن دا معامله او دا طریقه ډیره زیاته پاکه ده لقلوبکم ستاسو د زړونو دپاره وقلوبهن او د دې د زړونو دپاره ګوره میاندې دي خو د هغې به وجود هم پرده په منځ کې به راولي او د پردې نه اخوا به څه شی غواړې او ورکوې به او اطهر لقلوبکم ډیره زیاته ده ولې نفس پاکي خو په دې کې هم ده چې تاسو مؤمنان او تقوا در پکې ده نو هغه په خپله د نفس پاکۍ دپاره کافي ده هغه تقوا خو دا د تقوا نه اخوا دا د دې رک رکاو او د دې حدودو د پابندي او د حجاب د پابندۍ او د حیا د پابندۍ دا د اصولو خیال ساتل دا بیا اطهر دا په هغه طهارت او په هغه تقوا باندې د پاسه اطهر دی بیا دا د هغې نه ډېره زیاته خبره شوه وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله او تاسو دا مناسب نه دی او جایز نه دی تاسو تکلیف ورکړئ د الله تعالی پیغمبر ته
ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. نو تکلیف ولا ورکول لکه دلته تکلیف ورکول دا شو چې پیغمبر تنګوي او ډوډۍ ته ناشې او په وخت راغلی ټوله ورځ هم دلته تېره کړه یا ډوډۍ مو خوړه او بیا هم ناشې او ګپونه لګوي، نو دا کار مه کوئ، نو دا هم اذیت دی یو قسم له. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، او دا هم اذیت دی د پیغمبر دپاره، دام تاسو دپاره جایز نه دي چې تاسو په نکاح والې د هغه بیبیانې د هغه نه بعد ابدا د همیشه دپاره. بس دا بیبیانې په نکاح باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه ظاهره خبره ده پیغمبر په ژوند کې خدا تصور څوک نشي کولی، خو د وفات نه بعد به تصور کوي، نو ابدا یې ځکه وي. ان ذلکم کان عند الله عظیما، دا خبره ده الله تعالی په نسبت باندې ډېره لویه د ګناه خبره ده. ان تبدو شیئا او تخفوه، نو ځکه وایي چې اوس که په دې معامله کې اوس عام طور باندې تبدو شیئا او تخفوه خو د عامو خبرو دپاره، خو دلته په دې دپاره راځي چې د پیغمبر د بیبیانو د نکاح خبره ده. که د چا په زړه کې دا خبره نه وي خو په خولې وایي نه، خو په زړه کې هسې خبره راشي چې یاره دا نکاح ما یو ځل یو ملک راغلی و که نه، یو سردار و، نو هغه وخت کې لا پرده نه وه راغلې، نو نبي علیه صلات وسلام په کمره کې ناست و څه خبرې دپاره، نو سردار نو نبي علیه السلام کور ته سردار ته چې ذرا خو کور ته به کښېني د هغه د احترام دپاره. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یې ولیده، چې ویې لیده نو نبي علیه السلام ته وایي چې داسې وکړه چې دا مال راکړه او ته چې څوک وایي نو زه به تا له هغه درکړم. نو نبي علیه صلات وسلام ورته په هغه وخت کې وایي چې نه دا خو تا دپاره جایز نه دي، د پیغمبر بیبي تاله په نکاح اخیستل جایز نه دي. نو مطلب میلمه و، نو دا نرمه خبره. نو حضرت عایشې ورته بیا وروسته ویې دا ډېر بېوقوف سړی نه و، حضرت عایشې له پې قار ورغلی او غصه پې ورغلی وه چې سړی لاړه، نو نبي علیه صلات وسلام ته دا سړی خو ډېر غټ بېوقوفه و، نو خو د هغه به مخکې خو یې څه ونه وی، خو وروستو خو بیا خپله غصه ظاهره کړه. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، نو ځکه وایي چې ان تبدو شیئا که تاسو څه خبره ښکاره کوئ او تخفوه یا یې پټه ساتئ په زړونو کې، فان الله کان بکل شیء علیما، بېشکه الله تعالی په هر څه باندې پوه دی. لا جناح علیهن، نو د پردې نه اخوا به ورسره خبرې کوو، د پردې نه اخوا به ته څه شی غواړو، نو چې که پلار یې ته څه شی غواړي نو هغه هم د پردې نه اخوا غواړي، که رور یې نو هغه هم د پردې نه اخوا غواړي، که خوری او وراره یې نو هغه هم وراره خو به یي چېرته بیا خورئ څوک خو به یي که نه د بیبیانو. نو الله تعالی د هغې تفصیل بیان کړه چې نه لا جناح علیهن، نشته څه ګناه په دې بیبیانو باندې فی آبائهن، د خپلو پلارانو په باره کې. پلاران ته څه شی غواړي نو دننه دې راځي، او خو پلار دی او د هغه نه خو پرده نشته. ولا ابنائهن، او نه د دوی د زامنو په باره کې، ولا اخوانهن، او نه د دوی د وروڼو په باره کې، ولا ابناء اخوانهن، او نه د دوی د وروڼو په باره کې، ولا ابناء اخواتهن، او نه د دوی د خوریینو په باره کې، ولا نسائهن، او نه د دوی تعلقدارانو زنانو په باره کې. نسائهن نه مطلب دا په صورت نور کې هم تیر شوی دی، نسائهن د دوی ښځې، د دې ښځو ښځې، د ښځو ښځې څه مطلب؟ نو دې کې مختلف تعبیرونه خلکو کړي دي. صحیح خبره دا ده چې تعلقدارانې ښځې چې هغې ته د دې کردار معلوم وي، داسې کوسړه به نه وي چې په هر ځای کې ګرځي، د دې کوسړه به ښځو نه ګورې ستر پکاري. ما دا کتلي و چېرته کې په دې مضامینو کې، په دې کتابونو کې په ادبیاتو کې چېرته څه په یو ځای کې چېرته راغلي وو چې د دې کالاباغ نواب خبره یې کوله او که د چا غالبا د نواب کالاباغ د یو زمانې پټې کم نواب به و، د کمې زمانې به و، نو هغې خواله انګریزان راغلي وو، نو یو پکې انګریزه ښځه وه او ډېره زیاته څوک افسره به وه چې ته څوک د انګریزانو غټه افسره به وه، نو ده وله ډوډۍ کړې وه، نو چې هغې حجره کې ناست وو او ډوډۍ موډۍ خوړه، نو هغې پکې ووې هغې ښځې چې نواب صاحب ستا د کور د بیبیانو سره خو موږ میلاو نه شو، نو هغه ورته ویې زما د کور بیبیانې ستا د غوندې ښځو نه سطر کوي، ویا نه میلاوېږي، وایي د ښځو نه هم سطر کوي، ویا او ستا غوندې ښځو نه سطر کوي، زما مېلمنه یې نو ډوډۍ به وخوره او ښه عزت دې کومه، خو زما د کور ښځې ته نه شي لیدی. دی زبردسته د نرتوب خبره، که دا خبره یې کړي نو خدای دې وبخي، دی د نرتوب خبره کړې چې زما ښځه د داسې کوسړه به ښځو نه سطر کوي. نو ځکه ولا نسائهن، کومه ښځه چې په کوڅو کې په لارو کوڅو کې داسې ګرځي او په دفترو کې چې د سړو او د ښځو د هغه د سړو او د ښځو فرق نه وي، نو د هغې ښځې نه پکار ده چې یوه عامه پردهداره ښځه د هغې نه ځان ساتي او داسې ورته ګوري چې که پوره سړی نه دی خو نیم سړی دی، ځکه چې هغه خو نیم سړی هغه ښځې نه نیم سړی جوړ کړی، نو هله د مغرب په نس باندې مقبوله، هسې خو نه مقبوله. ولا نسائهن، او نه د دوی تعلقدارانې ښځې چې دوی ته یې کردار او کړه وړه معلومي، کړه وړه او کردار یې ورته
ولا ما ملکت ایمانهن نو دا هغه بیبیانو چې مالکان دي د دوی خیلاسونه لکه وینځ غلامانو وینځ غلامان نو غلام او وینځ خو هغه نه خو ستر نه کیږي ځکه چې خو د خدمت دپاره دی او هغه دومره نر تکړه یم نه چې هغه برابر وګوري هغه په منډه وایي کار به کوي واتقین الله او د الله تعالی په دې تقوا باندې قائم اوسیږي د الله نه ویریږي نو یریدل خو دي مؤمنان دي امهات المؤمنین دي خو مطلب دا دی چې په دې تقوا باندې دوام اختیار کړي همیشه د الله تعالی نه یریږي دا مطلب شو ان الله كان على كل شيء شهيدا بشك الله تعالی پر سبحانه گواه ده ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم اوس بیا دا خبره کوي چې ګوره خلق پروپاګاندا کوي د پیغمبر مبارک دا سیاق او سباق ته ګوري د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها د نکاح مبارک د پروپاګاندا طوفان ځکه خدا دومره وګړي مسائل پکې رااله داغي تفصیلات رااله نو هغه معاشره کې منافقان او هغه خلق چې هغه د منافقانو د پروپاګاندا نه متاثر وو نو هغه به دا خبره زې په زې پوجرو کې او په ناشته پاستو کې به دا خبرې کولې نو په دې سیاق او سباق کې الله تعالی وایي چې نه اوس داسې وکړي چې ګورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شان خیال وساته او وروسته بیا هم په دې کې خبره کوي چې لا تکونوا کالذین آذوا موسی مخکې د پیغمبرانو قومونو پیغمبرانو د ډېر تکلیف ورکړی تاسو کم از کم دا کار مه کوئ نو ان الله وملائکته یصلون علی النبی او بېشکه الله تعالی او د الله تعالی ملائکه یصلون درود را لیږي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما د یو خبره تاسو سوچ دی په دې صورت کې د نبی علیہ السلام څومره تذکره چې کیږي نو د نبی په دې عنوان باندې کیږي دې تم سوچ د نبی په عنوان کیږي اصل کې خبره دا و چې په تورات کې الله تعالی د النبی ذکر کړو النبی ذکر کړو چې یو النبی دا قرآن کې جو وایي کنه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل اوسم په انجیل کې دا عبارت شته انجیل کې دا عبارت شته چې د حضرت یحیی علیه السلام نه او د حضرت عیسی علیه السلام نه د فریسیین چې ورته وایي د یهودیانو اهل علم دی بردنه دا تپوس کوو چې ته هغه نبی نو هغه وایي نه زه هغه نبی نه یم نبی یم خو هغه نبی نه یم هغه نبی به بیا راځي بار بار د دې انجیل په عبارتونو کې دا خبر راځي نو قرآن دا النبی په نوم باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره بیا کوي او دا درود هم په النبی په دې نوم باندې راوسته دی کني دا عام طور خو تاویل دي چې د نبی نه د رسول مرتبه اوچتای ځکه چې رسول باندې وحی راځي او نبی باندې ضروري نه دی چې وحی راځي او نوې شریعت دغه د پاره خو قرآن د پیغمبر علیه السلام د پاره د نبی دا تذکره کوي خاتم النبیین وای چې خاتم النبیین شو خاتم المرسلین په خپل شو دغه چې نبی خو عام دی کنه چې خاتم النبیین شو خاتم المرسلین هم شو کنه نو د ختم نبوت خبرم په نبوت په عنوان باندې ده د درود دا خبرم د نبوت په عنوان باندې ده یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي ان اراد النبي ان يستنهن النبي دې معنا دا چې الله تعالی د تورات دا خبره ته اشاره کوي چې ور النبی دا ده ان الله وملائکته یصلون علی النبی بشک الله تعالی او الله تعالی ملائکه درود را لېږي په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یا ایها الذین آمنوا ایماندارو صلوا علیه تاسو په درود را ولېږئ وسلموا تسلیما او سلام پر را ولېږئ د زړه سلام جوخ سلام د زړه سلام د زړه په سلام د زړه وته دعا کوي اوس دلته یو صاحب حاجی نو هغه تقریر کې وې زه ناستم نو ما به ورته څه ویلي وې او په تقریر کې ته په سړي باندې مخامخ وایي وایي په درود باندې د هغه بیان په درود په دې پېښور یونیورسټۍ کې نو په درود بیان نو درود نه اولنۍ جمله دا وویله وی درود یو داسې عبادت دی چې خدای هم کوي او مونږ هم کوو نو ما وی چې یا الله توبه خدای پاک هم عبادت کوي او خدای خو عبادت نه کوي خدای دې مونږ د خدای عبادت کوو نو خدای له چا عبادت کوي
نو داسې مه وایه که نه یو درود یو داسې عمل دی چې خدای هم کوي او مونږ هم کوو، یو داسې کار دی چې خدای په خپل هم کوي او مونږ ته وایي تاسو هم. نو داسې ووایه، نو داسې عبادت دی. زما دپاره خو عبادت دی، خو خدای عبادت کوي. او دې ته هم خلک لوی لوی علماو نسبت ورته کوي، دا علما دي. نو چې به دومره ساده خبره نه پوهېږم ته څنګه عالم یې؟ درود چې خدای وایي نو دا عبادت نه کوي. ښه عبادت بنده کوي، مخلوق عبادت کوي، خدای عبادت نه کوي. صلات معنا څه ده؟ صلات د صلات نسبت چې الله تعالی ته وشي نو مطلب د رحمت خاصه ده. نو الله تعالی په خپل په پیغمبرم رحمت را لېږي او په مؤمنانو هم را لېږي. مخکې تا ووایي که نه هو الذي يصلي عليكم وملائکته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نو الله تعالی خو په مؤمنانو باندې رحمت را لېږي، خو د مؤمنانو رحمت او د خدای د پیغمبر د رحمت په منځ کې خو فرق دی. نو پیغمبر باندې چې کوم رحمت را لېږي نو هغه خاص رحمت دی. ملائک چې صلات را لېږي نو د هغې مطلب دعا او استغفار دی. ملائک هم په پیغمبر باندې درود را لېږي. نو د فرایضو د صلات مطلب څه دی؟ دعا کوي پیغمبر ته او د هغه دپاره استغفار کوي، او یا مؤمنانو ته کوي. ویستغفرون للذین آمنوا، مؤمنانو دپاره کوي. مؤمنان چې صلات را لېږي نو د مؤمنانو د صلات څه مطلب دی؟ نو د مؤمنانو د صلات څلور مطلبونه او څلور معنی دي. یو اولنۍ معنا یې دا ده چې مؤمنان به د پیغمبر سره محبت ساتي. نو محبت کې بیا ایمان شامل شو، ایمان به هم ساتي، محبت پکې د پیغمبر. نو صلو علیه، پیغمبر سره مینه وکړئ، زړه خپل دې ته آماده کړئ چې د پیغمبر سره ټولو نه زیاته مینه وکړئ. نو صلات معنا مینه، محبت. دویم د صلات معنا د پیغمبر صفت عام کې، د پیغمبر تعریفونه کوي، صفتونه کوي ځای په ځای، دغه شان اوچتوي، دغه په شان کې تعریفونه وایي، دغه صفت کوي ځای په ځای چې هغه د مؤمنانو سره د انسانانو سره څومره ښېګړې کړي دي، دغه څومره لوی مقام دی، څومره لوی شان دی. نو د هغه د مقام او د هغه د شان تذکرې کوي ځای په ځای بار بار. نو دا د دې صلات مطلب شو. او دریم معنا یې دا ده چې په خپله یوازې تذکرې د هغه د صفت مه کوئ، بلکې د هغه اطاعت هم کوئ، خبره یې هم منئ. داسې نه چې تذکرې کې او صفتونه یې کوي او خبره یې نه منئ. نو دریمه معنا یې دا ده چې د پیغمبر اطاعت هم کوئ. او څلورمه معنا یې بیا دا ده چې تاسو هغه صلات د الله تعالی چې کوم د پیغمبر چې کوم شان دی د هغه شان مطابق تاسو په پیغمبر درود نشئ رالیږلی. نو د الله تعالی نه دعا هم غواړئ چې الله تعالی ته د خپل شان مطابق او د شان مطابق درود راولېږي. نو دا څلور خبرې چې کومې دي دا د مؤمنانو په صلات کې شامل دي. اوس چې کله نبی علیه الصلاة والسلام په باره کې دا حکم راغی چې صلو علیه وسلموا تسلیما، نو صحابه کرام راغله نبی علیه الصلاة والسلام ته وی چې مونږ خو سلام پیژنو، چې راشو تا ته نو السلام علیکم ووایو، السلام علیکم ووایو، خو دا صلات څنګه راولي؟ نو دې صلات باندې مونږ پوهېږو. مطلب دا چې په کومه خبره نه پوهېږي نو پیغمبر نه به تپوس کوې. نور چې خلک نه پوهېږي نو پوهه خلکو نه به تپوس کوې. نو هغې د پیغمبر نه تپوس وکړو چې صلات تا باندې څنګه راولېږو. اوس دلته نقطې ته غوږ ده. نبی علیه الصلاة والسلام ورته داسې ونه وی چې اصل کې زما شان دومره غټ دی چې زما د شان مطابق درود تاسو په ما نشئ رالیږلی. نو الله تعالی نه دعا وغواړئ چې الله تعالی په ما باندې زما د شان مطابق درود راولېږي. نو دا خبره ورته ونه کړه، بس دا خبره پټه وساتله. خو دومره ورته ووی چې داسې ووایه چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. الله تعالی په نبی علیه الصلاة والسلام باندې داسې رحمتونه راولېږي، خاص څنګه چې رحمتونه تا رالیږلي دي په ابراهیم علیه السلام باندې. نو څه مطلب چې د ابراهیم علیه السلام رحمتونه د پیغمبر علیه السلام د رحمتونو نه زیات دي؟ نه دا مطلب یې نه دی. مطلب یې دا دی چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې رحمتونه مشهور دي، شهرت وجه ده. دومره مشهور دی چې یهودیان هم مني، دومره لوی امام دی چې یهودیان هم مني، عیسایان هم مني او مسلمانان یې خود مني. نو دا تشبیه په دې وجه ده چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام په دې خبره کې ډېر زیات مشهور دی په انبیاو کې چې هغه باندې چې الله تعالی کوم خصوصي مهربانۍ کړي دي. نو د دې شهرت په وجه، نو دغه شهرت او دغه مقام الله تعالی د محمد صلی الله علیه وسلم د دینه بعد محمد صلی الله علیه وسلم له دا مقام ورکړي دی نبی له او یقینا نبی علیه الصلوۃ والسلام له الله تعالی دا مقام ورکړي. څنګه مقام ورکړي؟ د بل هیڅ پیغمبر دومره شهرت نشته لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی.
تاسو اندازه لګوئ چې د دې مشرقي طرف نه د سحر مونځ شروع شي او بانګ شروع شي او الله اکبر او اشهد ان محمد رسول الله شروع شي، نو هغه مغرب ته د کینیډا او د امریکې او د مکسیکو هغه آخري مغرب طرف ته چې راشي که نه، نو دلته کې بیا به څو ځله بانګونه شوي په دې منځ کې، او مشرق او مغرب ته. مطلب یې دا دی چې مشرق نه چې بانګونه شروع کېږي او مغرب ته رسي، نو دا بانګونو دا یو سلسله بیا د هغه ځای نه بیا را روانه وي، او چې دا لا ختمه شوي نه چې بیا مطلب یې دا دی چې په دې ټوله کره زمیني کې یو لمحه داسې نشته چې هغه لمحه د اشهد ان محمد رسول الله د دې اذان او د اعلان نه خالي، داسې یو سکند داسې نشته په دې معاشره کې د نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت نه بعد. نو دا معمولی رحمت خو نه دی، دا غیبي انتظام چا کړی دی؟ اشهد ان محمد رسول الله. حاجی پر فضا کې دا आवाज بس گونجیږي داسې، دا یو ځل نه دی، دوه ځله نه دی، دا مسلسل. کته بغیر سپیکر نه وي او کته په سپیکر کې وي، خدا اذان دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د نبوت دا اعلان چې دی د دې نه یو لمحه خالی نه ده. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اوس دومره لویه خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام هضم کړه، ان الله وملائکته یصلون علی النبی. یو سړی چې ورکوټی سړی که نه او د هغه زړه هم ورکوټی بیا، نو هغه ته چې ډېره لویه ډګري میلاو شي که نه، نو بس هغه څه شي ډېره خوشحالي ورته میلاو شي، یا خوشحالي هضم نه کي، خوشحالي هضم نه کي. دی یو دوه هفتې مخکې دوه درې هفتې به کېږي په دې ایران کې یو سړی چېرته کې و، نو 18 کاله په جیل کې تېر کړي و، پانسي پې ختلې وه، خو پانسي مې را ورکړې نه وه. اچانک ولا صدر ته اپیل کړی و، صدر اپیل وجزه ته آزاد شوی. نو 18 کاله 20 کاله چې سړی په جیل کې تېر کړي، چې د ازادۍ مې پیغام یې ورته ورغی، ته خو آزاد شوې. آزاد شو، د خوشحالۍ نه مړ شو، د خوشحالۍ نه مړ شو. شادي مرګ چې ورته وایي. کله کله یو سړي ته داسې خوشحالي میلاو شي او دومره لوی چې هغه عزم نه کړی شي هغه خوشحالي، نو بس هغه مړ شي بغیر نه. اوس قرآن چې د پیغمبر په باره کې دا وایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی، الله تعالی په پیغمبر درود را لیږي د چا د وینا نه بغیر، په خپله پرې رحمتونه را لیږي. نو چې الله پرې رحمتونه را لیږي او بیا مؤمنانو ته وایي تاسې هم پرې را لیږئ او زما فرشتې هم پرې را لیږي، نو د دې نه غټه خبره بله کومې؟ دا خو د ورکوټي سړي د ازمېدو خبره نه ده. نو دې معنادار چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ظرف، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان ډېر زیات بلند دی، دومره بلند دی چې دومره بلندی تصور ته نشي کولی. کنی دا خبره ازمول او دا خبره په دې لوښي کې ځای کول او د دې خبرې په وجه باندې د جامو نه بار ته نه وتل، سړی خو بیا بالکل الوزي بالکل. او دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم هضم کړه او د نبی علیه الصلاة والسلام په ناسته پاسته، په خبرو، په رویه، په دې کې هېڅ فرق رانغی. نو داسې معمولي خبره خو نه ده، ډېره لویه خبره ده. ان الذين يؤذون الله ورسوله، د دې په مقابل کې اوس هغه کسان ګوره چې الله او پیغمبر او مؤمنان پې درودونه را لیږي او نور خلک ول اذیت ورکوي، نو دا ډېره لویه خبره ده. نو ځکه وایي چې لعنهم الله. ان الذين يؤذون الله ورسوله، بېشکه کسان چې تکلیف ورکوي الله تعالی ته او د هغه پیغمبر ته. نو الله ته خو څوک تکلیف نشي ورکولی، اصل خبره د پیغمبر کوي، خو د الله تعالی تذکره ورسره الله تعالی ځکه کوي چې ګوره پیغمبر ته چې ته تکلیف ورکوې خو د خدای د وجې نه یې وله ورکوې، که نه د پیغمبر شوی دی ځکه کنی نور خو څه وجه نه ده چې پیغمبر شوی نه خو چا وله تکلیف نه ورکړی، خلکو خو ته صادق او امین وي. نو مطلب یې دا دی چې دا ورته د خدای د وجې نه، د خدای د دې پیغمبر چې خدای دا فیصله کړې دی پیغمبر کړی ځکه ولته، نو پیغمبر له تکلیف ورکول د الله له تکلیف ورکول. آذ الله ورسوله، اذیت ورکول. دې خبره کې ځان پوه کې چې د دې اذیت تفسیر نبی علیه الصلاة والسلام څنګه کړی دی. الله ته اذیت او د الله پیغمبر ته اذیت، د دې تفسیر په خپله بخاری په حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله کړی دی. هغه دا ده چې کعب ابن اشرف یو یهودي سردار، کعب ابن اشرف مشهور یهودي سردار، او د د مدینې منورې پرې خوا کې د هلته د یو غټه قلعه وه، پوره سرداري وه او ټره پرې وه. دې ظالم به نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې شعرونه وې، هجوه به یې کوله، بد به یې بیان، مذمت به یې کو.
او کله به مسلمانانو بیبیانو مبارک هم داسې کول، داسې خبرې به کولې، دا شعري او عشقي اشعار به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل په مجلس کې چې من لکعب ابن الاشرف فانه قد آذى الله ورسوله، بخاری حواله مختلفو ځایونو. من لکعب ابن الاشرف، د کعب ابن اشرف نه به مسوق خلاص کی، د به سوق ذمہ والی چې فانه قد آذى الله ورسوله، ځکه د الله او رسول ته تکلیف ورکړی دی. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ وی یا رسول الله اتحب ان اقتله، د خدای پیغمبر ته دا غواړي چې مړی کوم یا مړی کوم. نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ولا ورغه کعب ابن اشرف لا او ورته وی چې یاره داسې چلو کا چې مالا یو سو وسقه یو سو سټی کجوري راکا، بیا بدل خیر د پیسې درکما او قرض راله راکا. ناغه ورته وی چې کجوري به درکم خو مال به رهن راکې، غاڼه به راکې. هغه وی غاڼه به درکم، وی څه غاڼه درکم، وی ښځې به را سره غاڼه کړي. نو هغه وی ته دا اندازه ولګه ښځې څوک چا سره غاڼه کولی شي؟ نو وی زه بیا به زامن را سره غاڼه کړي، نو زوی به راولې. نو وی زوی به مې تا سره غاڼه کړم او سبا له به دا ازادم شي، خو چا سره به جګړې واړه خو یو بل سره جګړې مګړې کوي، صحیح انسانان نو چا سره خو باس ماس راځي. نو بیا به ولا خلک پیغور کې چې کینه مړه په یو څو دړې کجوري کې تم هلته به غاڼه کوي او ته زما په مخ کې خبرې کوي. نو زه خپل زوی له پیغور نشم کته. نو داسې چل به وکم چې تورې وسلې به راوړو دا به تا سره کیدو. نو هغه وی او دا صحیح ده، تورې وسلې راوړی په خبره تاسو ورسېدې. نو سبا له ماښام نیټه کېښوده، سبا ماښام به پټ غوندې راشو او تال. نو بیا یو بل قسم د دوه درې کسان ځان سره کړو او راووته راغی ولا دلته بیا ورته آواز وکړو وی راوځه. نو چې راووته وی وسلې م راوړي دي. نو ښځې ورته وی چېرته ځې کعب؟ ورته وی دا بار محمد ابن مسلمه دی او د یو بل کس پکې دی، هغه د ده رور دی، د ده رضایي رور دی، د کعب ابن اشرف رضایي رور دی، هم مسلمان دی هم ورسره. وی دا خو د ما رضایي رور دی او محمد ابن مسلمه دی، دا خو زموږ ملګري دي. وی د دې آواز نه ما ته د اینو بوی راځي. هغې وی ګوره شریف سړی دې ته وایي چې که مرګ لم چا راوغوښتو نو راځي به. دا څه خبره ده؟ وی دا د ما ملګري دي. نو چې راووتو نو ښایسته خوشبویه عطر یې لګولي وو. نو حضرت محمد ابن مسلمه ورته وایي یاره ډېره د برداره خوشبویي در نه ځي. هغه وی تا ته د ما ښځه معلومه ده، د ما ښځه داسې ښایسته ښایسته خوشبویانې جوړوي ماله. نو وی دا سر دې لږ را دی هغه چې بوی یې کړم، داسې بوی کوم. بیا ملګري ته وی زه ته هم لږ بوی کوې، سړي ډېر مزېدار عطر لګولی دي. نو دوباره بیا ورته وی که اجازه چې دوباره بیا بوی کړم. وی واله بیا بوی کړم. دا سر یې ورته رانږدې کړو. نو هغه ورته دا مری ترې راتاو، دا غاړه ترې راتاو کړه، د تړتړونه یې ولا د مرچک نه ولا او د ملګرو ته وی نیسې. نو بس هغې سره خو تورې او هغه ورسره وي، نو بس پکې پورې راپورې تې ویستې، په ځای یې وخرړاو او راغی نبي علیه صلات وسلام ته وی د خدای پیغمبره خلاص مې کړی. د هغه په باره کې نبي علیه السلام ویلي وو چې انه قد آذى الله ورسوله. په دې خبره کې بیا نور هم ډېرې خبرې دي خو هغه تفصیلات اوس نشو ویل. ان الذين يؤذون الله ورسوله، بېشک هغه کسان چې اذیت ورکوي او تکلیف ورکوي الله او د هغه پیغمبر ته، لعنهم الله فی الدنیا والآخرة، نو الله تعالی په لعنت کړي دي په دنیا کې او په آخرت کې، وأعد لهم عذابا مهینا، او تیار کړی دی دپاره عذاب سپکوونکی. عذاب به یوازې نه وي، هلته به سپکوي هم، اذیت به یوازې نه ورکوي، توهین به هم کوي. اعاذنا الله من ذلک. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، نو چا به وایي چې یاره د پیغمبر ته د تکلیف رسولو خبرې خو بار بار وشوې، خو د مؤمنانو هم څه احترام او څه عزت نفس دی که نه دی؟ نو قرآن د هغې تذکره کوي او د مؤمنانو هم عزت نفس دی. مؤمن ته به هم تکلیف نه ورکوي. فلا تؤذي المؤمن، مؤمن له تکلیف مه ورکوه. عبدالله ابن عمرو ابن عاص روایت دی، مشهور روایت دی، طبری کې نور کتابونو کې دی. جی فلا تؤذي المؤمن، مؤمن لا تکلیف مه ورکوه. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کسان چې تکلیف ورکوي مؤمنانو سړو مؤمنانو ښځو ته بغیر د څه عمل نه چې دوی کړی، بغیر د څه ګناه نه چې دوی کړي، نو فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، او چې څه عمل یې کړی نو د هغې سزا خو به ورته میلاویږي. نو بغیر ما اکتسبو که نه، او چې اکتسبو چې څه غلطي کړي نو عدالت خو به ورله سزا ورکوي. بیا نو
داسې خو نه ده چې مؤمن شو نو دې معنا دا ده چې سزا به نه میلاویږي. نه، مؤمن دی خو غلطي کړې ده نو سزا خو به میلاویږي ورته. بعضې کارونه قابل سزا وي. فقد احتملوا نو دوی په ځان باندې اوچت که پیټې د بهتانن د ډېر ګناه د الزام اسم مبینه او د ښکاره ګناه. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. او د پردې احکام دي، زیات احکام خو صورت نور کې دي، خو دلته خو ابتدا شوې ده که نه، ابتدایي احکام خو دلته راغلي. یا ایها النبی اے پیغمبره قل لازواجک ووایه خپلو بیبیانو ته و بناتک او خپلو لوڼو ته ونساء المؤمنین او د مؤمنانو ښځو ته یدنین علیهن چې را زوړن کي په خپل ځان باندې من جلابیبهن څه حصه د هغې د پړونو. جلباب غټ صادر ته وایي، پړونې ته وایي. اوس پړونه د پردې دپاره دی نه، د کومې علاقې به پړونه رواجي، د کومې علاقې به بوقره رواجي، د کومې علاقې به څه بل رواجي، خو مطلب په پرده کې دی. تاسو په خبره باندې رسېږئ که نه؟ ګورئ دا لباس چې کوم دی، د لباس مطلب څه دی؟ د لباس مطلب دا دی چې ستر راشي، چې د جسم هغه اتار چړاو او نشیب و فراز هم پټ شي او رنګ او هغه هم پټ شي. پوه شئ په خبره باندې. او سړی د موسمی حالاتو نم بچ شي. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. نو دا حسن هم دی، حسن هم پکې شو. نو مطلب دا اولنی شی چې دی هغه پرده ده، دویم شی چې دی هغه څه ده، هغه موسمی حالاتو نه بچ کېدل دي، او دریم شی چې دی هغه پکې ښایست هم دی. په جامو سړی ښایسته ښکاري. پخوا به خلکو وی انسان یو نور دی او جامې سل نوره ده، نو سړی پکې ښه ښکاري. اوس دا جامې څه دي؟ نو وایي دا درې مقصدونه چې په کومه جامه کې پوره کېږي، بس هغه اسلامي جامه ده. که هغه د پښتنو کمیس پرتوګي او که هغه د پنجابیانو لنګي او که هغه د عربو هغه توپي او که هغه د بل چا بل سي او که د بل چا بل سي. دا به ته نه وایې چې یاره جي په دې کې کم لباس اسلامي لباس دی، چې یاره د عربو دا اسلامي دی او که د پښتنو دا اسلامي دی. او چې په ټوله دنیا کې اسلامي نظام راشي نو ټوله دنیا به کمیس پرتوګه غوندي، یا به ټوله دنیا دا توپه غوندي چې د عربو دا دی. نه، په دې کې خو دا نشته دی. دا لباس یونیفارم دا داسې د مسکول ماشومان خو نه دي ته به وله یونیفارم یې وردي وله به ورکوې. خو د هر چا خپله خوا ده څنګه لباس جوړوي، خو دا درې شرطونه پکې پوره وي. داسې خبره د پردې ده. او د پردې مطلب څه شی دی؟ د پردې مطلب دا دی چې د ښځې پرده پې د جسم پې پټي. پوهېږې په خبره باندې. او هغه پرده داسې وي چې هغې پرده کې په خپله داسې څه اټرکشن او داسې څه کشش پایې کې نه وي چې هغه په خپله باندې خلکو ته دعوت ورکوي د نظارې. نو دا دوه خبرې په دې کې شامل. او دا د دې شکل به صحیح، نو د دې شکل به کومه بوقره د بوقرې هم شل قسمونه دي. حاجي د دې شکل به کم پړونه وي نو د پړونې هم شل قسمونه دي. نو دا د ستا د علاقې او د وطن کوم رواج دی او کومه طریقه ده، خو دا مقصد پکې حاصلېږي. نو که هغه پړونه وي او که هغه بوقره وي. حاجي اصل مسله په دې کې ده. او یدنین علیهن را زوړندې کي په ځان باندې د پاسه. نو زه بس خبره خراب کړم. یدنین علیهن من جلابیبهن چې را زوړندې کي په خپلو ځانونو باندې من جلابیبهن څه حصه د هغې د پړونو. پړونه خو به یې د ځانه را تاو کړی، خو یو پلو یو پیلس کې یو حصه د هغې د بره نه ښکته را زوړنده کي چې مخ یې پې پټ شي. اوس دا چې دا مخ پټول عورت دی او که نه دی؟ نو درسته خبره دا ده چې مخ پټول ضروري دي، ځکه چې مخ خو سیوي ده. خبره خو ټوله د تاسو ټوله شاعري راوالی، نو شاعري خو ټوله د مخ نه تاویږي را تاویږي. نو چې مخ او کشش هم ټول په مخ کې دی، نو دا خبره چې مخ د دې کې شامل نه دی، نو دا خو عجیبه غوندې خبره ده. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بخاری کې روایت دی، حدیث الافک، چې زه صفوان رضی الله تعالی عنه چې وروستو پاتې شوی و او را روانو د قافلې نه بعد، او زه اوده ولیدمه، نو زما د مخ نه د ماغه پړونه لږ غونې لرې شوی و. نو هغه زه وپېژندم، د مخ نه یې وپېژندم. نو د مخ نه یې ولې وپېژندم؟ فعرفني رآني فعرفني، زه یې ولیدم نو زه یې وپېژندم. وکان قد رآني قبل الحجاب، ځکه چې د پردې د حکم د راتلو نه مخکې وې زه لیدلی وم.
نو که فرض که د پردې د حکم د راتلو نه مخکې هم د دې مخ کاره و او بار ګرځېده نو بیا پکې د دې خبرې کم ضرورت و چې وایي چې د پردې د حکم د راتلو نه مخکې زه لیدلی وم او چې ما د ده استرجاع واورېد ده وایي چې زه ولیدم نو زه یې وپېژندم نو څه دی وی انا لله و انا الیه راجعون دا خو مؤمنین ده او دلته یوازې څه کوي دا څنګه دلته ده او کېدای شي دی په خیال راغلی چې دا ګوره چې وفات شوې ده که ځکه چې دا نو زه سیده رایښه شوم چې رایښه شوم نو فورا مې دا کار وکړه چې فخمرت وجهي بجلبابي نو ما په خپل پړونې باندې فورا خپل مخ پټ کو نو مخ یې ولې فورا پټ کو ځکه چې مخ په پرده کې شامل و ام خلاد یو زنانه ده د هغې زوی ورک شوی دی نو هغه د سر نه د خپو پورې په پرده کې پټه ده او راغلی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله د خپل زوی په باره کې تپوس کوي چې زما زوی څه شو نو صحابه کرام یو بل ته په غوږ کې وایي عجیبه ګورې زنانه ده ځکه چې بعض زنانه خو د خپلو بچو په باره کې ډېرې حساسي چې حساسي نو د ماشوم د ورکېدو نه بعد بیا خو د ځانه بیا نه وي نو بس خو چې څنګه راووته نو داسې بیا د کوره راوځي خو دې خو ځان داسې پټ کړی دی سر نه د خپو پورې په پرده کې ده نو دا خو ډېره زیاته حوصلې واله زنانه ده نو هغې خبره واورېده نو چاته مخاطبه ونه کړه خو خبره یې وکړه وی ان ارزع ابني فلن ارزع حیایي زوی رانه ورک شوی دی خو حیا رانه نه ده ورکه شوې نو څنګه به ځان په پرده کې نه ساتم دې چې دا نورې کومې خبرې کوي نو دا بې ځایه خبرې دي ښه او بعضې حضرات خو پکې داسې وایي چې هغه خو وایي د زنانه دغه پرده نو د یهودیانو کې هم چې کومه پرده یا په عیسایانو کې دا کوم ننس چې کوم دي که نه دا چې کومې دغه دي دا راهباتې دي هغې هم بس د هغې پرده هم دا ده چې بس هغه مخې ښکاره او د یهودیانو هم د ښځو دغه پرده ده چې مخې ښکاره نو چې ته د مسلمانانو دا همدغسې شوه نو بیا څه فرق شو بیا یدنین علیهن من جلابیبهن چې راځوړندې کړي په خپلو ځانونو باندې څه حصه د هغې د پړونو او دا بعضې صحابه کرامو د دې عبده السلماني یو صحابي دی صحابي په دې معنا باندې نبي علیه السلام په زمانه کې و خو مدینې ته نه و راغلی بیا د حضرت ابو صدیق په زمانه کې راغی مدینه منوره کې بیا آخره پورې پاتې کېده نو هغه د دې تعبیر دا کړی دی چې دا پرده به راداسي کي او دا یوه سترګه به ښکاره کړي او بله سترګه به پټه کړي دا یوه سترګه وایي په یوه سترګه یې کار کېږي لار پوهیني که نه پخوانی طریقه چې کومه هغه ډېره زیاته چې په هغه بوقرو کې به نري نري سوري به وپکې نو په هغې کې به یې خپله لار لیده او د دې طرف نه نو بهرحال خو مطلب پکې دا دی چې ذلک ادنا ان یعرفنا دا خبره ډېره نږدې ده دې خبرې ته چې دوی به وپېژندی شي نو فلا یؤذین دې ته به تکلیف نه میلاویږي ګوره د زنانو ته چې تکلیف میلاویدی شي نو دا په دې وجه میلاویږي چې د دیو لباس او د دې د ناستې پاستې او د ګرځېدو انداز داسې چې د هغې د وجې نه خامخا د خلک ورته متوجي نو ځکه ورته تکلیف میلاویږي حاجي یو میاشت نیمه مخکې په د اخباراتو کې یو مضمون راغلی او زه خو دا باراني اخبارات هم کله کله ګورم ډېر تفصیل سره بعضې مضامین پکې ګورم نو امریکا کې یو زنانه ده نو هغه وایي چې زه د دې پردې متعلق ما تحقیق کوو خپل تحقیق مې کوو وایي نو وایي داسې چل مې وکړو چې زموږ د امریکایانو چې کوم نیم عریان لباس دی نو دا مې واغوستو پر یو کوڅو کې ګرځېدم 2-3 ګنټې نو چې چېرته به ګرځېدم نو هغه چې کوم د جوانانو چې کوم بګړاو جوانان دي چې د هغوی کوم انداز و نو هغه انداز به و خبرې به هم راپسې کولې او چغې به هم والې او څه به یې کول او اشارې به هم کولې او دا به هم کول نو زه یو 2-3 ګنټې وګرځېدم او دا ټوله جایزه مې واغسته بیا واپس رالم او په هغه څه چل مې وکړو پرده مې د مسلمانانو غوندې پرده مې وکړه بلکل چې څنګه پرده یې لاس ته مې دستانې واچولې او صرف سترګې مې ښکاره وې او نور بوقره مې په سر کړل او بیا په هغه کوڅو کې په هغه لارې بیا روانم چې بیا روانم چې څومره خلک تله ما تا طرف ته اړو چا کتلم نو پته ولګېده چې دا پرده چې کومه ده دا د زنانه د حفاظت لپاره ډېر اهم دی او کومې ښځې چې دا ګیلې کوي چې موږ د خلکو د سترګو نه ځان نشو بچ کولی او دا ښکته نه بره راته ګوري او نظر رانه پورې راپورې وباسي نو په دې کې د ټولو نه لوی بنیادي کردار دا دی چې ستا لباس او ستا هغه ناسته پاسته او ستا هغه انداز د ګرځېدو را ګرځېدو دې له په دې کې ډېر لوی دخله ده خبره باندې تاسو ورسېږي دلته په پاکستان کې یو ځل یو بحث داسې شوی و تاسو ته به یاد وي که به یاد نه وي ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین دا خبره ډېره دې ته نږدې ده چې دوی به وپېژندی شي ځکه چې پېژندل خو د دغې نه کېږي نو د هغې حرکات څنګه دي نو خلک یې بیا هغسې پېژني نو
چې په خپل لار روان او په پرده کې روان او په احترام او په عزت او په درناوي روان نو خلک پیژني چې ګوره دا غز نه ده چې تا په ذهن کې سدي او چې داسې نه یو په نیم اوریان لباس کې روان یو خوا ګوري او بل خوا ګوري او هڼېږي شڼېږي نو بیا به خلک پیژني چې دا خو دا بل شانتې ده نو بیا که هغه ته څه تکلیف ورکوي نو بیا د بل نه ګیله کوي نو ځان ولې ګیله نه کوي ذلک ادنا ان يعرفن فلا يؤذين نو تکلیف به ورته نه رسولی کېږي وکان الله غفورا رحیما او دی الله تعالی بخونکی او مهربان نو مخ نه پټول چې کوم دي نو دا د حج کې د هغې په هغه آداب او شرایطو کې شامل دي د ښځې دپاره خو خبره دا ده چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې زموږ طریقه دا وه چې موږ به داسې روانې خو چې نارینه به راغله نو موږ به ترې مخ واړو نو په هغه وخت کې به خلک کم وو نو چې خلک کم وو نو مخ خو ترې اړولی کېدی شو اوس په دې وخت کې چې خلک ډېر زیات دي نو ښه طریقه بیا دا ده چې داسې پرده دي چې هغه د مخ سره لګي نه نو هلته کوم خیالي بعضې خلکو داسې څه اوږد غونته کې دغه اچولی او په هغې باندې یو شی راځوړند کړی نو دا د دې دپاره چې ګڼه زیاته ده نو ته چې یو طرف نه مخ اړی خو دلته هم سړي دی او د دې خوا د بل طرف ته مخ اړی نو دلته هم سړي دي نو په کار دا ده چې د دې خبرې خیال ساتي په خبره پوه شوي چې مخ خو د ښکارئ خو چې د خلکو د نظر نه پناه شي نو ښه ده بل دا ده چې کومه ښه ده چې د هغې دا د جوانۍ او د دغه پورې خبره هم ده پوه شي په خبره نو چې کوم داسې زنانه دي چې هغه بوډۍ دي پخې عمر دي نو که هغه ونه کړي نو خیر دی خو چې کومې جنکۍ دي نو هغې له پکار ده چې هغوی د خپل د پردې دا خیال وساتي چې کم از کم د خلکو د نظر نه پناه صحیح ده جی دا فقهاو لیکلي دي چې شابه چې کومه ده که نه هغې ته کتل هم ګناه ده البته داسې ده چې په هغې کې څه داسې په دې خیال باندې کتل چې یاره په هغې کې څه مسله نه وي لکه فرض کا یو داسې صورتحال دی چې سړی د سوال جواب په نتیجه کې څه خبره کوي چې هغې نه داسې څه هیجان نه پیدا کېږي څه مشکل ترې نه پیدا کېږي نو هغې کې گنجایش شته خو داسې چې هغه صورتحال داسي هغه ماحول داسي یا خبره داسي چې د هغې نه څه مشکل را پیدا کېږي نو بیا خو کتل حرام دی اوس که موږ داسې ترجمه وکړو چې دا اوس چې ستا کومې بیبیانې دي دې نه پس تاله اجازت نشته نو په دغه وخت کې خو 15 وې او نبي علیه السلام چې وفات کېده نو بیا 9 وې نه که نه داسې نه وه که نه خبره داسې نه ده دا آیاتونه هم په دې ځای کې نازل دي دا وروستو نه دي نازل دا دلته نازل دي خو د من بعدو نه مطلب دغه اصناف دي من بعدو د دغه اصنافو نه بعد د دغه اصنافو نه بعد من بعدو معنا پس نه د بعد بعدیت زمانی نه دی دا بعدیت د یوازې د زمانې دپاره نه راځي بعدیت یو بل دغه دپاره د یعنی د په یو څیز باندې د اضافې دپاره هم راځي من بعدو معنا من بعد تلک الاصناف د دغې قسمونو نه پس د قسمونو نه پس دا قسمونه نه د هغې نه پس یعنې د هغې نه علاوه ځکه چې دا خو صریح خبره ده چې نبي علیه السلام خو دې نه بعد نکاحونه کړي دي ام حبیبه او دا جویریه او دا ټول دې نه بعد نه دي راغلي صفیه او دا ټول دې نه بعد راغلي